مبارک کې راځي دا حدیث پتا و رحمی ذکر کړی دی وی د قیامت فورز باندې با د ټولو نه سخت عذاب هغې مور او پلار ته میلاویږي چا چې د خپل بچي دینی تربیت نه دی کړی قرآن یې ورته نه دی ښودلی حدیث یې ورته نه دی ښودلی مونځ یې ورته نه دی ښودلی حلال او حرام یې ورته نه دی ښودلی ته دغې مور او پلار به د قیامت په ورځ باندې د ټولو نه سخت عذابي حدیث مبارک کې راځي نن سبا خو زموږ سره د بچو دا غم شته دی که نه چېرې دی به دنیا څنګه ګټي خو د دین فکر یې را سره شته د دې متعلق به الله تبارک وتعالی تفوس کوي چې تا ورله دیني تربیت څنګه کړی دی او ما درته وی چې دا ذمواري د پلار هم ده او د مور هم ده د پلار دا ذمواري ده چې دې سهار مانځله په خپله پاسئ چې خپل بچي د ځان نه مخکې پاسئ دې په خپله مانځله راځئ چې ځان سره سهار بچي پاسئ که نه دې خپلې نوره مانځله پاسئ دې خپله ښځه مانځله پاسئ دا د ده ذمواري ده دا د ده ذمواري ده چې دې خپلو بچو ته د مونځ حکم وکړي کم بچی چې مونځ نه کوي هغه ته رټنه وکړي لنډ مثال به ورته زه ووامه زمونږ په کور کې یو بچی داسې پاتې کېږي چې هغه څه ګټه وټه نه کوي په ایمان یې ووایه دا مور او پلار به ورته د ورځې څو پیرې پیغور کوي 10 پیرې به ورته پیغور کوي بس چې تیار شکور نه خپې ته وایي نو لرګي ستا نشته دی واښه ستا نشته دی شنه ستا نشته دی نور دیاړي مزدوري ستا نشته دی خو راځه او ډوډۍ خوره دا پیغور به ورته کوي حتی تر دې پورې چې هغه نه سمېږي نو د کوره وباسي لرې کړي لړکۍ که نه لړکۍ ته ماله څه راوړي خو مور او پلار هغې بچې ته چېرته رټنه ونه کړه چې هلکه سهار دې مونځ کړی دی هلکه ماسپښین دې مونځ کړی دی یا خو به په دې کور کې پاتې کېږي نو مونځ به کوي او که مونځ نه کوي نو ځه سیده د دې کور نه وځه دا چېرته مور او پلار بچي ته ویلي دي دا نه دي ویلي په مال ورته رټنه کوي خو په دې خبره رټنه نشته دی چې مونځ دې ولې نه دی کړی تلاوت دې ولې نه دی کړی په دې کور کې ته ناست دی ډرامې فلمونه ولې ګوري دا ولې کوي د پلار دا لومبۍ ذمواري ده د ټولو نه مخکې ذمواري دا ده چې دی د خپل بچي ځان سره یو ځای جومات ته راولي یو ځای جومات ته یو مسله درته وکړم ډېره ناشنا مسله ده او وایي ورئ په غور سره یې واورئ په غور سره یې واورئ چې جومات ته راځئ که نه د ځان سره دا ماشومان هم مانځله راولئ ماشومان د ځان سره مانځله راولئ او که دا خبره چېرې دا ماشوم په جومات کې شور کوي مونځ پې خرابېږي مونځ نه خرابېږي او که کوم ملا درته وي چې د ماشوم جومات ته به وسته ناروا دي فتوا زما نه والی دلیل زما نه والی جایز دي بلکې ثواب دی پکې ماشوم به د ځان سره مانځله راولي دی به د دې وخت نه په مانځه باندې عادت کوي او دا خبره چې دی په مانځه کې شور کوي مونځ پې خرابېږي نه خرابېږي نه خرابېږي دلیل څه دی د نبی علیه الصلاة والسلام د مشر لور د زینب رضی الله تعالی عنها لورکۍ وه امامه سیده امامه رضی الله تعالی عنها د فاطمه رضی الله تعالی عنها خورزه ده نبی علیه الصلاة والسلام به په جومات کې مونځ کو د نبی علیه السلام دوه نوسۍ به راله د هغه په اوږو باندې به یې لبې کولې د هغه په اوږو باندې به یې لبې کولې نبی علیه السلام به په مانځه کې و یو صحابي دا نه دي ویلي چې د نبی علیه السلام مونځ خرابوي دا کیسې ورته کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په منبر باندې ولاړ دی خطبه کوي حسنین راښکاره شو په جماعت کې جماعت ته رامنډې کړي نو راتاو شو ماشومانو که نه راتاو شو نبی علیہ السلام د منبر نه کوز شو خطبه یې پرېښوده لاړ هغې یې اوچت کړه بیا راغی منبر ته خطبه یې وویله یو صحابي دا نه دي ویلي دا ماشومان ولې جومات ته راځي دي خو منځونه خرابوي جومات ته به راتله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره او یو خبره درته کوم د زړه په غوږونو یې واورئ چې په کومه ورځ باندې تاسو مونځ وکړو او سلام خو وګرځو او شاته سب ته خو کته چې ماشومان در پسې نه ولاړ نو د خپل را روان نسل د دین غم کوه په سب کې ولاړ او سلام دی وګرځو ستا په سپونو کې شاته د ماشومانو شور نو د خپل را روان نسل د دین غم دی کوه د اوس نه چې ستا په شاته سپونو کې ماشومان نشته ماشوم را ها یو هغه ماشوم دی چې بالکل ماشوم دی غل میچازي کوي په جماعت کې یا 100% شرارتي دی ورانی کوي بیا هغه ماشوم مراوله
خو د 4 کالو ماشوم دی په ښه بده پوهېږي راولئ ځان پسې شاته ودروه چې د دې وخت نه د هغه تربیت دا وشي چې زما دا پلار مونځ کوي خو دا مونځ یو لویه اهمه فریضه ده. ځکه زه به درته خپل ځان قصه وکړم. زه چې کور سنت کوم سنت زما بالکل یو ماشومه لورکه ده دومره وړه خاص ډېره زیاته ماشومه ده تقریبا د 3 کالو ده چې زه به مانځه ودرېږم هغه راشي په مسله باندې زما سره خواته برغ به ودرېږي چې زه رکوع لځم هغه رکوع ته ځي ما ته داسې سیټ ته ګوري زه سجدې ځم زما سره سجدې له ځي ما له انتهایي خوند راکوي زما زړه پرې خوشحالېږي. نو ماشومان د ځان سره جومات ته راولئ کوشور کوي دي په دې سره منځونه نه خرابېږي. دا زه ماشومان په جومات کښېنم ما ته په خوشحالي راځي. مشران تلي د جومات نه زه پرون ماسپښین په 3 بجې جومات ته راوختم دلته 3 ماشومان ناستو تلاوت یې کوم واړه دا د خوشحالۍ خبره ده که نه د خوشحالۍ خبره. نو یو دا چې پلار جومات ته راځي چې دی د ځان سره ماشومان جومات ته راولي چې جومات ته نه بیایي نو چېرته به بیایي سنیما ته به د ځان سره بیایي هلته به یې عادت کوي. نیکو خلکو خواله ځي دی ځان سره خپل ماشومان بیایي د علماو سره کیني ځان سره خپل ماشومان بوځي او دی ورته د شپې دیني قصې کوي چې نبی علیه الصلاة والسلام ژوند څنګه بلال رضی الله تعالی عنہ څوک دی ابراهیم علیه السلام دو نمرود دو ورنا نجات څنګه مونته و شداد څوک دی څنګه هلاک شوی ابو جهل هغه 2 ماشومان معاذ او معوذ رضی الله تعالی عنہ دغه د سرنا دغه د تنې نه سر څنګه جدا کړی دی کیسې ورته کوه د خپلو اسلافو کیسې ورته کوه د خپلو مشرانو کیسې ورته کوه دینی جذبه د هغه د دې وخت نه په زړه کې اچوه د غفلت په خوب دی بیدار نشوي